الم اعهد الیکم ایا ما حکم نو درلګلی تاسو ته یا بنی آدم اے بنی اولاد آدم الله تعبدوا الشیطان چې تاسو عبادت مکوئ د شیطان انه لکم بشک دې تاسو عدو مبین دښمن دې اخکارا وان اعبدوني او دا چې عبادت کړئ زما هذا صراط مستقیم امداد لا رسما ولقد اضل او بشک گمراه کړل د منکم د تاسو نه جبلن کثیرا مخلوق ډیر افلم تکونوا تعقلون ایا تاسو عقل نه لرئ هذه جهنم دا د هغه دوزخ التي کم چی کنتم توعدون تاسو سره وعده کول شو ده اسلوها اليوم داخل شي دیتا نن ورځ بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو به کفر کولو الم اعهد الیکم الله تبارک وتعالى عهد کړی دی حکم کړی دی بنی آدم ته لا تعبدوا الشیطان چې د شیطان عبادت بنه کی د شیطان عبادت څه شی دی چې د نفس او د خواهش او د شیطان په خبره باندې عمل کول او د شیطان عبادت څه شی دی شیطان ثبوت نه دی چې هغه د خلک عبادت کوي د شیطان عبادت دا دی چې یو طرف ته د الله جل شانه حکم وي او بل طرف ته د نفس خواهش وي یو طرف ته د الله حکم وي او بل طرف ته د غیر الله طریقه وي یو طرف ته د الله نظام وي بل طرف ته د باطل نظام وي د الله نظام پر خودل او د باطل نظام باندې ژوند تیرول دا د شیطان عبادت دی یو طرف ته د قرآن فیصله موجود وي او بل طرف ته د باطل او د اغیار فیصله موجود وي د قرآن فیصله پر خودل او د شیطان او د باطل او د اغیار فیصله راغشتل همدغه د شیطان عبادت دی جنگ جګړې وي دښمنۍ وي اختلافات وي جرګې وي او چې کله مونږ فریقینو ته وایو راشئ د الله کلام ته کښېنئ په دې باندې فیصله وکړو ډېر ښه مونځګزاره صوم و صلات پابند حاجیان غازیان نمازیان وي او چې کله ورته وایي راشه قرآن ته کښېنئ چې قرآن څه وایي نو هغې مطابق به فیصله کوو نو مخکې نه جواب مونږ ته دا میلاویږي چې مونږ به د پراپرټي رول مطابق به فیصله چې څه پراپرټي اصول روان دي او څه چې د مارکیټ اصول روان دي هغې مطابق به فیصله کوو د قرآن مطابق فیصله کې چې د تاوان دی او د پراپرټي اصول او د جرګې اصول او د عدالتي اصولو پسې منډې ځکه وهي چې هلته کې رشوت چلیږي هلته کې سفارش چلیږي او هلته کې چې د غبله او دو نمبري چلیږي او هلته کې منافقت چلیږي نو دا د شیطان عبادت دی یو طرف ته د الله تبارک وتعالی حکم او صریح د قرآن فیصله موجود او احکام موجود وي او بل طرف ته طاغوتی او شیطانی قوانین او داغي فیصله موجود وي نو چې کله یو مسلمان د قرآن فیصله پریدي او د باطل فیصله ته غاړه کیدي او په هغې باندې خوشحاله شي دغه د شیطان عبادت دی نو د قرآن مجید فرقان حمید د منلو تقاضا دا ده چې کله زما مخې ته د قرآن کریم یو فیصله مخې ته راشي او بظاهره په هغې کې ما ته تاوان وي نقصان وي خسران وي زما د ایمان تقاضا دا ده چې مونږ د قرآن فیصله تسلیم کړو دی پسې نه ځو چې یاره که د قرآن فیصلې نه یو طرف ته شي عدالت ته شي چې زه رشوت وچلوم سفارش وچلوم تعلقات وجنګوم او په هر طریقې سره چې وي په دو نمبرې باندې زه دا کیس وګټم چې ما ته ګټه راشي نو دا د شیطان عبادت دی الله تعبد الشیطان د شیطان عبادت مکوي یو طرف ته نفس دی یو طرف ته خواهشات دی یو طرف ته د خلکو رسم او رواجونه دی او چې د الله په حکم باندې او په قرآن باندې عمل کوي نو خلک خفه کیږي رسم او رواج ماتیږي او دغسې تعلقات خرابیږي د معاشرې د خلکو د پیغور یروي نو دا ټول یری ختمول او د الله جل شانه په حکم باندې عمل کول دا د الله عبادت دی نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله تعبد الشیطان د شیطان عبادت مکوئ د شیطان دغه عبادت دی چې د نفس او د خواهشاتو او د معاشرې د رسم و رواج منل دا د شیطان عبادت کول دی او شیطان چې دی په دغه طرف باندې انسان مسلمان گمراه کوي ځکه انه لکم عدو مبین دا ستاسو دښمن دی ښکاره وان اعبدوني او دا چې عبادت وکړئ زما هذا صراط مستقیم دا د لاره سمه
د الله عبادت صرف مانځه ته نه وي، د الله عبادت په تجارت کې وي، د الله عبادت په سیاست کې وي، د الله عبادت دا په معاملاتو کې وي، د الله په عبادت دا په کارخانه کې وي، د الله عبادت معاملاتو کې وي، د هر څه کې د الله عبادت راځي. نو هر یو څیز د الله جل شانه د حکم مطابق سر ته رسول دا د الله عبادت دی. حضرت علی المرتضی رضی الله عنه نه یو يهودي تاسو کوي چې تاسو سلیرشتو غنټو کې څومره عبادت کوي د الله؟ هغه فرمایي چې مونږه سلیرش غنټې د الله عبادت کوو. وای دا څنګه؟ تاسو خوب نه کوئ، تاسو قضاء حاجت نه کوئ، بشری تقاضی نه لري. او ته فرمایي چې هر څه لرو، مونږ هر څه کوو، خو چونکه د خپل محبوب پیغمبر په نورانی طریقه باندې کوو نو هغه مونږ ته عبادت وګرځي. خوراک اسکاک دی، بشری تقاضی دی، خوب کول دی، راپاسېدل دی، کاروبار دی، چې کله دا په طریقه د پیغمبر شي نو دا عبادت وګرځي. دا مسلمان د لپاره څومره خوش قسمتي ده چې هر یو عمل مونږ او تاسو کوو د خپل بشری تقاضی او حوایج او ضرورت پوره کوو، خو چې کله په طریقه د پیغمبر پوره کوو نو عبادت وګرځي. ولقد اضل منکم او گمراه کړو د تاسو نه جبلن کثیره مخلوق ډیر، یو لوی گروه، یو لوی جماعت هغه تاسو نه گمراه کړو. افلم تکونوا تعقلون، ای تاسو عقل نه لري؟ نو انسان کې چې کله عقل وي د قران کریم په احکام باندې معمولی غور او فکر وکي، الله تبارک وتعالى وته هدایت ورکړي. نو سور د قران کریم کې بار بار وی الله جل شانه ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم. سوره انعام کې ذکر دی شیطان وی چې زبر دوی خي طرف نه، ګس طرف نه، مخ کې نه، رستو نه، بدونه را تاویګم او دوی به گمراه کوم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، او دا شیطان ورته وی چې زبر اکثر پتا سو کې با الله جل شانه ته استادی بندگانو کې به اکثر ناشکری، استاد بندگان به اکثر ناشکر کوما، ناشکری بکی. او نن شیطان لګیا دی په خپل میشن کې کامیاب دی، اکثر مسلمانان ناشکری کوي. دا الله جل شانه کروڑهاو اربهاو نعمتونه هغه مونږ استعمالو، هغه نعمتونه مونږ ته حاصل وي، د ایمان دولت، د اسلام دولت، د صحت دولت، د اولاد دولت، او دغه شانتي د عزت روغ بدن. دا وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دې شمیر مونږ تاسو نشو کولی. خو ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، شیطان ورته وی الله پاک ته چې ستا بندگانو کې اکثر ناشکرای، اکثر به ته ناشکر ملاویږي، زب ناشکر ګرځوما. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، اکثر به ته شکر گزار به نه ملاویږي، اکثر به ته ناشکر بیا مومي. نو دا د شیطان هغه میشن کې کامیابی دل چې نن مسلمان ناشکری کوي، چې چانه تاسو کوي د الله جل شانه ارهاو کروڑهاو نعمتونه به استعمالي، خو په جب باندې به الحمدلله په ځای باندې حالات خراب دي، غربت دي، بیروزګاری ده، دا دی او دا ټول ناشکری الفاظ چې په جب باندې روان وي. نو ځکه ورته وی چې افلم تکونوا تعقلون، تاسو کې عقل نو؟ لکه انسان عقل نکار واخلي. هذه جهنم التي كنتم توعدون، دا هغه جهنم دی چې کوم تاسو ته مخامخ کاری د دې تاسو سره وعده شوی و. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل شې دی جهنم ته په سبب د دې چې تاسو کفر کولو، کفر ظاهری باطینی او دغه شانتی ناشکری، دا ټول د کفران نعمت په زمره کې راځي. دا الله تبارک وتعالى د ذات او د صفات نه انکار کول، دا الله جل شانه د نعمتونو نه انکار کول، دا ټول د کفر په زمره کې راځي. کفران نعمت ناشکری ده. نو الله تبارک وتعالى په دنیا کې موږ ته هر څه بیان کړی دی. الم اعهد الیکم، آیا زما ما حکم نو در لګلی تاسو ته، یا بنی آدم، ای بنی آدم، الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو عبادت ما کوئ د شیطان، انه لکم عدو مبین، بشک دا تاسو دښمن دی اخکارا. وان اعبدونی، او دا چې عبادت وکړئ زما، هذا صراط مستقیم، دا د لار سما. ولقد اضل منکم، او بشک گمراه کړل د ډیر د تاسو نه، جبلن کثیره مخلوق ډیر. افلم تکونوا تعقلون، نو آیا تاسو عقل نه لرئ؟ هذه جهنم التي، دا د هغه دوزخ کم چې کنتم توعدون، تاسو سره وعده کړی شوی دی. اصلوها اليوم، داخل شئ ته نن ورځ، بما کنتم تکفرون، په سبب د دې چې تاسو به کفر کولو. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم